ماجستا سمخ کی کم دا آیت مبارکہ حصہ الستا او کم حدیث مبارک ماستا سوران دے تلاوت کو فدیکی اللہ تبارک و تعالی دا اسلام یو اہم صفت تا اشارہ کی داغینا مخ کی د تمهید په تور باندې دا خبره استقبال پکار دی چې د انسان څومره اعضادي اندامونه دا ټول د یو بل مخالف دي. سترګې لیدل کوي اورېدل نه کوي، غوږونه اورېدل کوي لیدل نه کوي، خپې تلل کوي نیول نه کوي، لاسونه نیول کوي تلل نه کوي. وهکذا داسې چې موږ سوچ وکړو هر یو عضو اندام د انسان د بل عضو نه مخالف روان دی، لیکن د دې ټولو اتفاق الله تبارک وتعالی په سره راوستی دی چې د هغې د وجه نه دا ټول اندامونه خپل منځ کې متفق ګرځېدلي دي چې هغې ته روح ویلی کېږي. د انسان په بدن کې دا روح داسې یو صفت دی چې د دې د وجه نه انسان سترګه چې خوږېږي نو غوږ ته هم تکلیف وي او خېټې ته هم تکلیف وي او سر ته هم تکلیف وي. غوږ چې خوږېږي نو سترګې ته هم تکلیف وي، سر ته هم تکلیف وي، ټول بدن ته تکلیف وي. سر چې خوږېږي نو خلک وایي ډبې نه کېږي نو شک دی پلانکي ځای ته، حالانکې پخپو خو یې درد نه دی. خو د دې ټولو اعضاو مختلفو اتفاق هغه د روح راوستو. د دې ټولو اندامونو خپل منځ کې اختلاف و، یو یو خوا روان و بل بل خوا روان و، دا ټول راجمع که هغه روح راجمع که. دا د الله تعالی یو عظیم قانون دی. همدغه شان چې د دنیا کې موږ او تاسو سوچ وکړو دا انسانان دا د ټول د یو بل نه مخالف دي په شکل کې. دو انسانان چې A to Z بالکل یو شان وي دا به په دې ټوله دنیا کې انسان پیدا نه کړي. که د ماضي ټول انسانان راجمدي کړی شي او په مستقبل کې چې څومره دي هغه ټول را پیدا کړی شي، یو انسان به د بل انسان غوندې A to Z هغه برابر نه شي، مختلف دي. قبیلې د ټولو مختلف دي، رنگونه د ټولو مختلف دي، ژبې د ټولو مختلف دي، اقوام کلي اختلاف د ټولو خلقو په خپل منځ کې هغه د کوم دی نو په رنګونو کې په شکلونو کې او په مختلفو طریقو سره د خلقو خپل منځ کې هغه چې کوم دی نو اختلاف راغلی، تباین راغلی، یو بل نه جداوالی راغلی دی. خو لیکن الله تبارک وتعالی داسې اتفاق د بعضې انسانانو راوستی دی چې هغه د یو بل په ژبه هم نه پوهېږي، لیکن په یو بل باندې سر قربانوونکي وي. د یو بل سره یې رنګ هم مخالف وي، یو تک تور وي یو بل تک سپین وي، لیکن په یو بل باندې سر قربانوي. او د یو بل نه قوم هم مختلف وي، یو خانان او نوابان وي او بل چې کوم دی غریبانان فقیران وي. دا کوم څیز دی چې د دې ټولو خلقو د انسانانو داسې محبت او اتفاق راوستو نو هغې ته الله تعالی قرآن مجید کې باقاعده تصریح کړې ده ان الدین عند الله الاسلام. د اسلام د اسلام یو عظیم طاقت هغه راپاڅېدو او عربي او عجمي د دې خپل منځ کې اتفاق راوستو. د اسلام یو عظیم طاقت راپاڅېدو انګریز چې مسلمان شي او یو پښتون مسلمان چې د هغه په انګریزۍ د سره نه پوهېږي و یاره دا زما ورور دی، او چې میلمه یې شي هر څه پې خورئ او هر څه ورته ورکوئ. دا اتفاق چا راوستو؟ دا اسلام راوستو. اسلام یو داسې عظیم مذهب، یو عظیم دین دی چې الله تبارک وتعالی په دې کې د اتفاق ماده یې کښېده او د محبت ماده یې پکې کښې. او بیا چې څومره په انسان کې اسلام سیوا کېږي دومره به د بل مسلمان سره محبت او خیرخواهي هغه سیوا کېږي. اسلام دا د خیرخواهي دین دی.
دې کې الله تبارک وتعالى خیر خواهی کی ده. اوس ما چې ستاسو مخکې کوم آیت مبارکه وی الله تعالی فرمایي انما المؤمنون اخوة، مسلمانان خپل میس کې ورونه دي، مسلمانان خپل میس کې دارونه ورونه دي او ورور به ضرور در سره څنګه وي. د دې دپاره تشریح پکار وه. حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریح کا چې ان احب الاعمال الى الله تبارک وتعالى، د الله تعالی د ټولو نه محبوب عمل چې الله په خوشحالېږي هغه څه شی دی؟ سرور، هغه خوشحالي ده يدخله على مسلم چې د مسلمان نه ته ور داخله. الله تعالی د انسان نه په دې ډېر زیات خوشحالېږي. د حدیث مبارک مطلب دا دی چې الله تعالی ته محبوب عمل چې الله ډېر خوښوي او الله په ډېر زیات خوشحالېږي هغه دا عمل دی چې بل مسلمان ورور ته خوشحاله کړي، بل مسلمان ورور هغه خوشحاله کړي. خپله دې درته خیر دی، لږ وخت تکلیف میلاو شي، لږه پریشاني دې درته میلاو شي، چې بل مسلمان ورور هغه پریشانه ونه ویني، بل مسلمان ورور هغه خفه نه کړي. دا د اسلام خلاصه ده او دا د اسلام نچوړ دی او دا د اسلام د تعلیماتو جرړه ده چې بل مسلمان ورور هغه خوشحاله شي. حضرت مولانا اشرف علي تانوي صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي چې د تمام دین خلاصه نچوړ او دا تمام بزرگان چې لګیا دي او په ځان باندې محنتونه کوي او په خلکو محنت کوي، د دې مقصد دا دی چې موږ بل مسلمان ورور خوشحاله کړو. بل ځان ته به کله کله تکلیف ورسي، هغې باندې به انسان چې کوم دی نو برداشت وکړي، لیکن چې بل مسلمان ورور هغه خوشحاله شي. کله چې موږ د صحابه کرامو حالات وګورو نو هغوی ځان ته تکلیف رسولی دی خو بل مسلمان ورور یې خوشحال کړی دی. په یو جنگ کې یو صحابي رضی الله تعالی عنه شهید کېږي او قریب الموت دی او هغه تږی دی او د تره زوی ورته راځي وایي څه ضرورت نشته، وایي اوبه، نورې خبرې هم نشي کولی. چې اوبې ورته راوړي نږدو بل اواز کوي العطش العطش، تږی یم تږی یم، دی وایي ما ته مه راکوه هغه ته. هغه چې څنګه خولې ته کټورې وړه هغه ته نږدو درېیم اواز کوي العطش العطش العطش، تږی یم تږی یم تږی یم. دویم اوبه پرېږدو درېیم ته چې ورغلو څلورم اواز شروع کړو العطش تږی یم. یا څلورم ته یې وړه هغه شهید شوی او چې درېیم ته راتلو هغه هم شهید شوی او چې دویم ته راتلو هغه هم شهید شوی او چې اول ته راتلو اوبه پاتې شوي، ولیکن ایثار او همدردي چې بل مسلمان خوشحاله شي، بل مسلمان ته تکلیف ونه رسي، دې ته ویلی کېږي اسلام. اسلام موږ ته د دې خبرې تعلیم راکړی چې بل مسلمان که هر څنګه دی، بل مسلمان که هر څنګه دی، الله تعالی وایي که تاسو امر بالمعروف و نهي عن المنکر کوئ نو هغې کې نرمۍ نه کار اخلئ. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنه. الله تعالی وایي ډېر حکمت او نرمۍ سره، ښکلي نصیحت سره، سختۍ سره، هغې کې هم سختي مه کوه. دا مه وایه یو بزرګ په کښتۍ کې روان او ورسره یو بله کښتۍ مخې ته راغله، هغه ځوانانو نیولي وه، ځوانان چکر ته وتي. شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه چکر ته په کښتۍ کې روان دی او خپل دوه درې مریدان ورسره دي او روان دی، ورسره نږدو د هلکانو کښتۍ تېره شوه، هغې کې 15 شپاړس هلکان دي، ټولو د پورې خندا شروع کړه چې دا لا څه کوي، په کښتۍ کې ناست دی او ذکر اذکار کوي او الله یادوي، دلته خو لږه مستي پکار ده، ټولو د پورې خندا او چغې او ټټوبې څنګه چې د نوجوانانو عادت دی. نو یو مرید وایي حضرت دی ته خو به دعا وکړه چې الله تبارک وتعالی پې دا کښتۍ واړئ. نو حضرت لاس اوچت کړو، شیخ جنید بغدادي صاحب مریدان وایي چې اوس به ورته دعا وکړي او موږ به تماشه کوو دا کښتۍ به واوړي. شیخ جنید بغدادي صاحب څه وایي؟ یا الله دنیا کې خوشحاله ساتي، آخرت کې هم خوشحاله وساتي. نوجوانان دنیا کې خوشحاله دي، خاندي، خدای آخرت کې مو ته خندا او خوشحالي ورکړي. الله تبارک وتعالی د حضرت په دعا باندې ټول بزرګان کا چې مونږ ورپورې کچري کوو او هغوی چې کوم دی نو لګیا دي او مونږ ته دعاګانې کوي.
نو دا دې ته خیر خوایي ویل کېږي. یو مسلمان به تا سره کله کله بد وکړي لیکن ته به د هغه بدو جواب په بد باندې نه ورکړې. شیخ سعدي صاحب وایي چې د بدو جواب په بد باندې ورکول دا خو د سپو کار دی او د خو جواب په خو باندې ورکول دا خو د خرو کار دی. خره داسې کوي نه، د بدو جواب په ښه باندې ورکول دا د انسان کار دی. ابا دا ته کله سپکه خبره وکړو، کله به یې طبیعت صحیح دی غصه به وکړي، کله به څه وکړي، بیا به وروسته په هغې پښېمانه یې ته به هغې ابا نه مایند کړې، هغه به نه نیسې، هغه ته به د هغې ښه جواب ورکړي. د دې معنا د ادعو الى سبیل ربک بالحکمت د الله تعالی دین ته به خلک په دې طریقه راولي. بیا به چې کوم دی نو باقاعده خیرخواهي پیدا کېږي چې موږ د هر مسلمان خیرخوا شو، چې موږ نه یو مسلمان هغه خفه نه شي چې دا زموږ باقاعده نن نه په ځان لازمه کړو چې یاره خیر دی ځان ته به تکلیف رسومه، خو چې بل مسلمان رانه خفه نه شي. ها یوه خبره ده تانوي صاحب رحمت الله علیه لیکلي چې دې کې به افراط او تفریط نه کار نه اخلو. افراط او تفریط دا معنا ده چې یو کس د بېدینۍ کار کوي او هغه به موږ دین ته رابلو، خو که موږ ځان سره بېدینۍ کې داخلوي نو بیا به ورته عذر کوو چې یاره موږ خیر دی نه کوو، که ته کښې نو تا ته به موږ دین دعوت درکوو، خو تا سره دې بېدینۍ کې موږ نه شریکېږو. دغه ټایم کې به ورته موږ عذر کوو چې نه دغه بېدینۍ کې تا سره موږ نشو شریک کېدی، مجبوره یو، الله رانه بیا خفه کېږي. خلک به خفه کوو نه، خو الله تعالی بیا د ټولو نه مخکې دی. او که نه وایي چې یاره هر څه دې کوي موږ بیا خوشحاله وو، نه دا خبره صحیح ده. او تانوي صاحب لیکلي بل طرف بیا داسې ده چې ډېر خلک تش عبادت کوي، د بل د خوشحالۍ اړو سوچ نه کوي. دا هم د اسلام فلسفه ده چې تش عبادت کوه، د بل د خوشحالۍ سوچ مه کوه، یا بل خوشحالوه او الله دې خفه شي. دا دواړه د اسلام فلسفې نه دي. د اسلام فلسفه دا ده چې الله م یادوه او بل هم خوشحالوه، بل هم خوشحالوه او الله م یادوه. دواړو طرفو ته هغه چې کوم دی نو ګوره چې الله هم خفه نه شي او مخلوق هم خفه نه شي. دا نه چې مخلوق سره بد سلوک کوه، مخلوق سره بد اخلاق کوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کافر مخلوق سره بد اخلاق نه دی کړي. زموږ معاشره کې خو کافر او هندو او مشرک اړو شته دی نه، نو باقاعده ښه سلوک، ښه ژوند داسې چې بل مسلمان په هغې باندې خوشحاله شي، د بل مسلمان ته یو سرور میلاو شي، یو خوشحالي میلاو شي. یو مسلمان روان دی او بیمار دی، هغه سره په لاس کې سپڼ دی، دا ترېنه واخله دا کور دی مخکې ورسوه. هغه روان دی ته پوهېږي کور کې څوک شته نه، بازار ته سبزي راوړي، ته هم بازار ته ځې، پیسې ما ته راکړه او ما ته چټ راکړه، زه به تا ته واپسي چټ درکړم، څه څه دی پکار دي زه به درته راوړم. مولانا انور شاه کشمیري صاحب رحمت الله علیه چې دارالعلوم دیوبند په استادانو کې د ده لوی محدث او لوی قابل او قابل فخر انسان نشته. هغوی یو ګنټه ما د محلي د کونډو دپاره ایستي ده، د هغې خدمت کوم. 24 ګنټو کې مې یو ګنټه د خپلې محلي د کونډو دپاره ایستي ده، د هغې خدمت کوم چې د هغې د کور څوک شته دی نه، د هغې سړی شته دی نه، د هغې ته زه سودا راوړم، د هغې خیر خوا تپوسونه، دې دپاره ما یو ګنټه ایستي.